Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to nursing lecture. As a student are generic BSN first semester KMU INS इतने मीन सर वाला slide दी ऑक्सीजन यूनिट नंबर 9 ऑक्सीजनेशन पार्ट सी एसेप्सिस न स्टार्ट को एसेप्सिस ची दा एसेप्सिस ए ना मतलब दा एब्सेंट सेप्सिस ना मुराद दा इन्फेक्शन एसेप्सिस इज द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अक्सर तासो का पेपर कतली वी हغه باندې لیکلی وي د ایمرجنسي ته کله سو پریوزی کنه ډریسینګ ورته کوي نو هغه ته ولي کې اي اس डी ASD نه مراد aseptic dressing मतलब ड्रेसिंग داسې طریقې سره وکړه چې سپسس مطلب آلته کې مایکرو ارګانیزم انټروډیوس نشي مایکرو ارګانیزم د نه نشي داسې طریقې سره ډریسینګ وکړه نو سپسس مطلب د مایکرو ارګانیزم ولا غیر موجودګي medical sepsis uses practices to reduce the number growth spread of microorganism medical sepsis is also referred as clean technique medical sepsis ته clean technique یي په دې کې موږ داسې پریکټس کوو یا داسې طریقې سره کار کوو چې موږ چې کو د مایکرو ارګانیزم کم جراثیم دي بکټیریا وایرس فنجای پروټوزوا الجای د دې ول چې شی وکړو د کم دوله نمبر د مطلب تعداد ده د دوله کومه بڑوتری ده د دوله کم پیلاوي دندې زیاتې دندې د فیملی کولونایزیشن کې دندې هغه مون کم سه کم کو یا ختم کو د ته ویل کېږي میډیکل سپسس سرجیکل سپسس چې ده د سټیرایل ټیکنیک ویل کېږي میډیکل سپسس ته کلین ټیکنیک یای او سرجیکل سپسس ته سټیرایل ټیکنیک یای consist of those practices that eliminate all microorganisms and spores from an object or area. ګوره میډیکل سپسس کې مونږ مایکرو ارګانیزم چې شي کولو د هغه ولامه کمواله کولو څه مطلب د مایکرو ارګانیزم ولا بډوتري او نشي کم او شي کیږي نو کم او شي نو دغه شان د سرجیکل سپسس کې مونږ چې کو څه کم مایکرو ارګانیزم وی کنه هغه بالکل ختم کو مطلب دا څه هغه ولا هیڅ چانسز نه وي چې هغه چې شي هغه انټروډیوس شي decrease the exposure of client to infection هغه د لپاره خیال دي څه مطلب لاسونه وینځن شول ماسک اچون گلاوز اچون گاون اچون what ways that decrease the exposure of client to infection دا څه کمی طریقې دي چې د هغه په تر باندې انفیکشن نه کوم د مریض بچ کېدل شي سټانډرډ پریکاشن دادي نو نرس او ډاکټر د لپاره څه هاند واشینګ ضروری ده هر یو پروسیجر نه پهله او بعد کې یوز اف پرسنل پروټیکټیو اکوپمنٹ مطلب دا د پرسنل پروټیکټیو اکوپمنٹ څخه کم دي دی ولا استعمال کوون پرسنل پروټیکټیو اکوپمنٹ کې گلاوز گاون ماسک د درې شونه راځي د نه علاوه کیپ او appropriate handling of patient care equipment and soiled linen मतलब دا मरीज ته چې پروسیجر وکي هغه کم سامان وی کنه اب واپس په خپل زی درسه اور prevention of needle stick sharp injuries د نه علاوه سرجیکل بلیډ شو نیډل شو څومره شارپ شیزونه دي هغه نه کوم دا انجری نه ځان بچ کول او environmental cleaning او and spills management मतलब څومره environment د مریض ولا خپل ځان ولا هغه کوم نه صفا ساتن appropriate handling of waste څه کم ویسټ وی سرنج وی نیډل وی سرجیکل بلیډ وی نور میډیکل ډیوایسز وی هغه په پروپر په خپل بکسونو کې صحیح طریقې سره هندل کوون اچھا بیا د اکسیجن تھراپی چې شه دا administration of oxygen at a concentration greater than that found in the environmental atmosphere मतलब په atmosphere کې کم environment کې څه کم هغه دا کنه اکسیجن هغه نه زیات اماونت کې اکسیجن ورکون administer کوون د ته ویل کېږي اکسیجن تھراپی د دې مقصد دا ده چې ترانسپورت اف اکسیجن کوم دا کنه په بلډ کې هغه کافي ورسیږي بدن ته while decreasing the work of breathing د اکسیجن ورکون مقصد دا ده اکسیجن پورا ورسیږي دنه علاوه څه کم بریدینګ د ساه خوستن ده هغه کې کوم د تکلیف نه وي مریض ته دنه علاوه درې مقصد دا ده چې د کم مایوکارډیم ده to prevent hypoxia मतलब د مسلز دي مایو مطلب مسل کارډیم مطلب هړ دي زړه ولا کم مسلز دي په دوه باندې پریشر کم راشي د دې کوم د اکسیجن ولا اغا دا مطلب اکسیجن تھراپی ولا مقصد ده to prevent hypoxia څه پټیشو کې دي اکسیجن ولا کمای را نشي هغه بچکونه دي لپاره اکسیجن administration oxygen therapy is prescribed by the physician اکسیجن تھراپی څوک لیکي دا ډاکټر لیکي who specifies the concentration څومره مقدار به وته ورکای په کمی طریقې به ورکای نزل کینولا به استعمالای اکسیجن ماسک به استعمالای کم یو ماسک به استعمالای and liter flow per unit per minute او په یو منټ کې به څومره 2 لیټر به پرېګا دي 3 لیټر به پرېګا دي د ټول شیزونه کوم د څوک لیکي ډاکټر به پرسکرایب کوي دا به نرس کار نه چې نرس به پرسکرایب کوي دا به ډاکټر پرسکرایب کوي the concentration is of more importance than the liter flow per minute دا کم مقدار دا کنه دا انتهایی ضروری ده د شی دیس از نه څه مطلب څومره لیټر به ورکړي
د مقدار څه کوم د انتهایی ضروری ده. اچھا مونږ ویر کو اکسیجن تھراپي ویلی ویر کو د انډیکیشن څه دی کله به ویر کوي کله ریسپیریټری کنډیشن کې چې دی ساینوسیس نه مراد ده چې کله د اکسیجن لیول کم شي او هغه پوجا باندې دا کم شونډه نوکوانه او پیزې دا څه کوم د ودی شي اکسیجن کمای راشي. ټیکپنیا ستې چې کله د ساه 20 نه زیات شي. هایپوزیمیا چې کله د اکسیجن په بلډ کې کم شي. پارشلی اوبسټرکټډ اروي چې کله د ساه کې څه شي ساه نه لای کې د شي خښ شي. کارډیک کنډیشن کې چې راځي مثال چاته د سینې درد وي یا څه کوم د شوک کې لاړ شي مطلب برین طرف ته د بلډ ولا سپلای کم شي. دنه علاوه ټیکیکارډیا مطلب د کم د زړه ټکا د اغا مطلب کم هارت بیټ د اغا څه کوم د سونه سیوا شي هغه د ټیکیکارډیا. دنه علاوه اریتمیا مطلب هارت بیټ د څه کوم د 400 500 ته ورسیږي. دنه علاوه نیورولوژیکل ډیفیسټ کې چې شي دي کارډیووس سیریبروواسکولر اکسیډنٹ مطلب چې هغه فلج ورته پښتو کې آی. دنه علاوه سپاینل انجری وشي سپاینل کورډ ولا انجری وشي کومه کې انسان لاړ شي یا د پیپړو بیماری یا سړه پیل شي یا کوم د چست ولا انجری وشي سینا خراب شي هغه کې انجری وشي مثال چرته ګن شاټ ولګیدو. دنه علاوه ایر وی اوبسټرکشن مطلب سانه لای بند شو سټروک مطلب فالج وشو شوک مطلب وینې تسلپلای برین طرف ته کم شوله. دنه علاوه جټکار اغله یو مریض ته یا کوم د شوګر د هغه په وجه ډیکی کې لاړه یا کوم د ټراما وشو میجر بلډ لوس وشو ډیر زیات وینې تنه لاړه هډ انجری وشو. د ټول داسې کنډیشن دي چې په دې کې به مونږ چې کو اکسیجن به تاسو کوم نظر کوو. هیومیډیفایر چې شه دا په تصویر کې هتا سو تخکاری پریونټ میوکس ممبرین فرام ډایینګ. دا یادو ستې چې کله یو مریض ته اکسیجن لګیدل وی کنه دی هغه د ساه نه لای کومه دا کنه دغه خلص کوم د ډیره زر وچیږي او دا تاسو ایکسپریمنټ وکړئ ته کم مریض د اکسیجن لګیدل وی اوب سات په سات د نو بو غواړي او د هیومیډیفایر څخه کله لګیدل وی کنه دا چې شي کوي پریونټ میوکس ممبرین فرام ډایینګ. هغه میوکس ممبرین په خلی کې دنه کمی کنه یا په پوزه کې هغه کوم د خشکیدل نه بچ کی and becoming irritated کله هغه خوش پی هغه پوجا باندې اریټیشن کاس کیږي او and loosen secretion for easier expectoration او چې دا کله هیومیډیفایر وی نو هغه لوندواله چې کم د نه هزي نو بیا و چې شي کیږي اڅ کم expectoration نه مراد ده هغه کم بلغم بارو وطنی نو هغه کوم دا هغه سیکریشن نه کم بلغم هغه لوش او اسانی سره راوځي. oxygen passing through water picks up what oxygen passing through water picks up water vapor before it reaches the gland. اکسیجن څه کوم دا دغه اکسیجن زی او ور سره هیومیډیفایر لګی دی اغل تور نه کوم دا ویپر بخارات غونته هرزي نو هغه دن نزي دنه علاوه د اکسیجن پاسز ثرو سټرایل ډیسټل واټر اور ټیپ واټر مطلب دا څه کوم دا اکسیجن د کی څه کم واټر اچول شي کنه دا اکسیجن سلندر کم یا دا شانتي هیومیډیفایر وغیرہ لګیدلې هغه سره چې کم اکسیجن کې دا ورکوټه غونې هغه ډیوایس غونتی په دې کې واټر اچول شي د لاندې کب غونته کې صدا د کې د کې کوم د ټیپ واټر اچوي شي د نلکې کم او بي او یا ډیسټل واټر چې د کم سرنجونو اکثر کوم د ستنو سره راځي and then a longer line to device through which the moisturizer oxygen is inhaled for example cannula او بیا کوم د مختلف قسمه ټیکنیکس په ترو باندې کوم د ورکې څخه کې دا مختلف قسمه دي دا کینولا ماسک دا فیس ماسک دا فیس سټند دا او ترانس ټریکیل اکسیجن دا او ارتفیشل دی ایر ویز کم دی پاغه کې اورفورنجیل د نزوف دا ټول کوم دا 1 by 1 بدلتا ایکسپلین کوو.